بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتو کې راځي د صدقې کولو په فضایلو کې چې څوک د خپل مال نه صدقه او خیرات کوي، الله به دته 10 قسمه فایدې په دنیا او په آخرت کې ورکي. 10 انعامات به الله جل شانه په دنیا او آخرت کې ورکي. نمبر 1، صدقې سره مال پاکیږي. صدقې سره الله گناهونه معاف کوي. صدقې سره انسان د جسمانی او روحانی بیمارونو آفتونو نه مصیبتونو نه خلاصیږي. صدقې سره به د دې انسان نه مسکینان او فقیران خوشحاله دته به دعاګانې کوي. صدقې کوونکي په رزق کې الله جل شانه برکات اچي. او بل پیغمبر علیہ السلام فرمای دک صدقه به په ورځ د قیامت په هغه سخته ګرمۍ کې په ده باندې سورې کوونکي وي چې د سوري ځای به نه، صدقې به په ده باندې په هغه سخته ورځ او په هغه ګرمه ورځ د قیامت کې سورې کړي وي. حساب او کتاب کې به ورسره الله جل شانه اسانتیا راولي. او د صدقې د مال دا به په تله د میزان کې ډیر زیات وزندار شي. او بل پل صراط باندې به الله په اسانه پورې باسي. او 10 نمبر، صدقې والا انسان ته الله جل شانه په جنت کې ډیر غټې غټې او اعلی درجې ورکي.